بریکوټ کې نن د واپډا د ناروا لوډ شیډینګ او د کم ولټیج د وجې نه شټل ډاون هړتال دی. عام خلک وایي چې د واپډا دا رویه چې دا د غریب ولس او د کاروباري خلکو لپاره نقصاندی ده. شیډینګ دی نن هړتال دی ذموار بسم الله الرحمن الرحیم. د دې نه مخکې پرون په ملکان ایجنسۍ د لنډاکي د بوډه پورې چې کومه ایجنسي ده هغې کې هړتال شوی د بجلۍ خلاف د ناروا لوډ شیډینګ د وجې نه 1 ګنټه بجلي وي او 15 ګنټې نه وي او که هغه بجلي وي نو هغه داسې وي چې هغه پکې هم نه چورلوي یا به د هغې لپاره دغه دی د یو پی ایس چې ورته کوم وایي یا به نور صحیح نظام د غریب سړي په وس کې دغه نشته دی. هغه که غریب سړی مزدوري کوي نو یا به بچو له وړاندې او دوی ناروا لوډ شیډینګ بس ما دا مورد چې د دې جبنټري چې کوم دی ملکنټري د هغې بجلي چې ده نو نواز شریف کارخانو ته ورکړې ده. ډېر اعلی بجلي ده هغه چې که سوات ته یا ملکن ته ورکړی شي نو د دوی ته نه د یو پیس ضرورت دی هېڅ قسمه ضرورت دوی ته نه راځي. خو زمونږ د بدقسمتۍ نه زه زمونږ د پرویز خټک سره داسې خیال کوي چې زما د عوام هم د دې دغه دی نه ده جنید اکبر سره شته نه ده شکیل پرویز سره نه ده مراد سعید دی او فضل حکیم دی دا پی ډي اے والا دوی په بار اکثریت سره دا کامیاب کړي دي. دوی د دې راوګوته اصلا په ریپورټ هم وګورئ منګور هم وګورئ موږ د منګور نه رالو او هغه ټول دغه شان بند دي د بجلۍ د ناروا لوډ شیډینګ د وجې نه. جاوید خان دا راته ووایه چې د واپډا د ظلم دا لوډ شیډینګ چې کوم دی نن په صافه سوات کې شټل ډاون هړتال دی. آیا ستاسو په نظر کې د دې حل دا دی؟ باچا صاحب زما په خیال خو دا قصې نه ده. دا خو ډېره دیرینه مسله ده او په دې ملک کې بدنصیبي دا ده چې قام د مسایلو نه وځي. اوس واپډا په دې څخه ګرمۍ کې د روژه په خلکو تېره شوه دا اوس چې کومه ګرمي ده چې یو سړی 10 منټه د پنکې نه بغیر په یو ځای کې کېناسته نه کېږي او د هغې باوجود لکه په دې دا کم دور دی کومه قصه روانه ده زموږ په کیسه حالت دی یعنې دا دکانونه نن ټول بند شو. هر په دې دکانونو خو دا نه کېږي یا که فرض که خلک راوځي جلوسونه وکړي او نوره ستړي به جوړه شي. مطلب یو ذمواري خو پکار ده یعنی یو انسانیت خو پکار دی یو سړیتوب پکار دی او دا یو په یو منظمه طریقه باندې دلته کې به هغه شی کله پیدا کېږي لکه هر شي له به تو راوځي او چغې به وایې په هر شي پسې به ته دکان باندې آیا دا کم داسې ولی خلکو ملک دی چې تو ته شټر ډاون وکړي او هغه به وایي چې او هلکه دا خلک خفه دی مونږ ولې بجلي پرېږدو. شاه صاحب دا راته وایي چې د وفاق نماینده د دې سوات د ټول حالاتو نه باخبر دی. هغه ولې ناکامه دی او د تحریک انصاف حکومت ولې کردار نه لوبوي؟ د تحریک انصاف د حکومت سره خدا لار ده چې وایي دا د وفاق مسله ده زما سره نه ده. خو په دې د خلکو نه ځان خلاص کې خبره ختمه شوه. دا وفاقي چې کوم دلته نماینده ناست دی وروره هغه هم لکه په ټرانسفارمر خو هر سړی خپل نوم لیکي پستنه باندې هر سړي لکه بورډ لګولی چې دا ما ولګوله د بجلۍ په تار باندې هر سړی نوم لیکي خو آخر لکه د دې خلکو باندې خو یو سړی رسېدلو والا رانغی یو پروګرام دلته جوړ نه شو یو شیډول دلته کې جوړ نه شو. یار په دې ملک کې تکلیف دی موږ د دې ملک کیسه یو ځه خو د دې ملک درې تکلیف درې ټول تکلیف زور موږ له راځي. شاه صاحب دا راته ووایه چې نن په بریکوټ کې 1400 دکانونه او بشمول په سوات کې 1 لاک دکانونه چې دی هغوی هړتال وکړو غریب ولس ته څونه نقصان میلاو شو؟ ډېر زیات میلاو شو ډېر زیات تکلیف میلاو شو ډېر زیات تاوان وشو. البته په دې ملک کې ډېر تاوانونه کېږي د چا پیسه مسله دا ده خدای دې کړي چې په دې ملک کې د سړیتوب ګمراني جوړه شي انسانان په دې ملک کې حکمرانان شي چې هغه په دې خلکو له وسیږي د دې خلکو په مالونو له وسیږي د دې خلکو په جانونو له وسیږي. شاه صاحب چې کله په جوماتونو کې اوبه ختمې شي او په کورونو کې ماشومان د ګرمۍ نه تړپاویږي نو ستاسو تجزیه څه ده نقصانات څه کېږي بیا په ریاست کې؟ انسانیت نشته د انسانیت نه لکه د خلکو کې بې حسي زیاتېږي د خلکو د دې ملک نه تمه قطع کېږي د دې خلکو په ړه کې لکه کرکه پیدا کېږي لکه دا خلک د دې وطنه لرې کېږي د دې ادارو باندې بد اعتمادي جوړېږي لکه دا یو نفرت جوړی لکه دا تکلیفونه نفرت جوړی دا بې انصافي جوړی لکه دا د خلکو دلچسپي به دې ملک کې ختمېږي د دې وجې نه لکه په یو ځای کې تا د تکلیف دی په هغه ځای کې ستا د مینې محبت څنګه پیدا شي په یو ځای کې تا د تکلیف دی لکه هغه ځای کې ستا دلچسپي د خیر ښېګڼې څنګه پیدا شي. دا یو لوی تاوان دی په دې ملک کې یو ذموار الله دې وکړي چې ذموار انسانان راشي او هغه د خلکو د انسانیت په سترګه وګوري هغه د خلکو د سړیتوب په سترګه وګوري او په دې خلکو باندې زړه وسېږي ځکه چې د دې خلکو تاوان د ملک تاوان دی او د دې ملک تاوان د دې خلکو تاوان دی. جترنګ جهان مننه دا وختي د سوات په شمول په سب ډویژن بریکوټ کې
1400 دوکانونه به مکمله توګه بند کړي. مقامي خلک وایي چې د غریب ولس یو لوی زیان دی. په دې حواله باندې موږ تاسو ته یو ریپورټ ښیو، زموږ سره اوسئ. دا هړتال چې کوم شوی دی نو دی حل دی که نه؟ د دې لپاره به لوی احتجاج پکار دی. اوبه دې لپاره لوی احتجاج هم پکار دی چې په ملک کې ډېر زیات لوډ شیډینګ دی، ولټیج کم دی، پنکې نه راوړي. ګرمۍ کې د واپډا لوډ شیډینګ د غریب ولس او د عام خلکو لپاره عذاب جوړ شوی دی. نن په سوات کې شټل ډاون هړتال کاروبار ته زیان دی، خو د واپډا په دې حواله باندې هېڅ موقف مخې ته نه دی راغلی او نه هغوی د دې مظاهرو او هړتالونو پروا ساتي. د وفاق نماینده امیر مقام هم په دې حواله باندې خاموش دی. د تحریک انصاف او نورو سیاسي واکمنو په منګوره کې یو لوی احتجاج وکړو چې په هغې کې دړکه ورکړه که واپډا خپله رویه ټیک نه کړه په لوی احتجاج باندې به لاس پورته کړو. د کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچا، بریکوټ.